الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ما فرستا ديم از چرخينهم كيميا يصلح لكم أعمالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف وعينه. معزز علماء کرام، طلباء عظام و غیرتمند مسلمانانو، الله دې منګه تاسو په خوږ ایمان خوشاله ساتي. ستاسو دا را جمع کېدل، ستاسو دا راتلل دې محفل ته، د دې ختمونو ته، دا داسې مجلس دی چې څوک دې ته رالل، په دغه لاره ځي خو دې په راوګرځېدل، یو لغون ته کېناستل، نو داسې مجلس دی لا یشقا جلیسهم چې دې سره کېني هغه نه بدبختېږي. خدای دې ټول موږ د بدبختۍ نه وساتي. رونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي دا امت ټول بهتر امت دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خو په دې ټول امت کې بهتر څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي اشراف امتی حملت القرآن. بهترین په امت زما کې حاملان قرآن دي چې څوک قرآن وای، عمر بکر زید هر څوک چې وي، خو چې قرآن وای دا بهترین سړی دی. نو خدای دې تاسو مونږ ټول په بهترینو کې راولي، او په بهترینو کې هغه سړی راځي چې هغه قرآن وای، قرآن یادوي، قرآن په ناظره باندې وای، قرآن کور وای، په جماعت کې وای، خو چې قرآن ته ناستي او قرآن ته ګوري، نو کتل د قرآن رحمت، اورېدل د قرآن رحمت، زده کول د قرآن رحمت، بل تخول د قرآن رحمت. نو خدای دې موږ په دې رحمت کې کلک ساتي. رونو، الله موږ ته وایي واتبع سبیل من، تابع شئ د لارې د هغه چا، من د هغه چا، واتبع سبیل من اناب الی، چې ما ته د قربت پیدا کوي، ما ته د انابت الله ته. تابع شه د لارې د هغه چا چې ما ته د قربت پیدا کوي. الله وایي لارې خو ډېرې دي رونو، لیکن منګه تاسو د الله په دین اسلام باندې کلک ساتي. دقه یو لار ده چې د الله ته د رسېدو، د الله ته د قربت، د نزدېکت. هذا صراط ربک مستقیما، دا قرآن لار د رب ستا د نیغه الله ته به رسې په دې باندې. او سوال منګه کوو اهدنا الصراط المستقیم، موږ دا سوال کوو که نه؟ نو الله راته وایي دا قرآن هدى للمتقین، هدى للناس، هدایت کی خلکو ته قرآن پسې روان شه که نه. الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي، او الله دې چې کومو کسانو دلته دا حفظ کړی دی، الله تعالی دې هغوی ته د هغوی استادانو ته دې کلي ته مبارک کړي. تاسو فضائل د قرآن واورېدل رونو، خو د قرآن عظمت د قرآن نه معلومیږي.
ځکه چې عربو کې یو رواجو چې چا به بهترین شعر جوړ کړو په خانه کعبه به یې کېښودو او به یې لګو نو چې بل به بهترین شعر د هغې نه جوړ کړ نو هغه به یې ولګو نو چې دغه صورت راغی انا اعطیناک الکوثر نو مسلمانانو دا وړو او بره یې ولګو چې ویې لګو عرب ګرځي را ګرځي فصحا بلغا شعرا دا لا کوم کلام دی دې پسې به بل څه وو د دې نه زیات به څه وو ډېر کوشش یې وکړو وس یې وکړو یو مشر بوډا چې ډېر تجربه استاد کل فی الکلو هغه ته یې وی ته راشه هغه یې په تکلیف راوسته چې تاسو ما ته ووایئ کوم دی یا هغه یې لیکلي دي انا اعطیناک الکوثر هغه چې دا واورې سوچ یې وکړو وی دې ته ولیکئ کته ما هذا قول البشر دا قول د بشر نه دی دا د بشر خبره نه ده دا د الله خبره ده حالانکه الله سره هغه شریک جوړو کافرو وی ولیکئ ما هذا قول البشر د قرآن داسې عظمت دی رونو شان دی د قرآن او خدای دنیا چیلنج کوي فاتو بصورة فاتوا بعشر سور مثلي مفتيات فاتوا بكتاب هو اهدى منهم اتبعه زبې تابع شم زیدا یو کتاب راړی یو صورت راړی یو جمله راړی فاتوا بآیه فاتوا بکلمه فاتوا بحرف یو حرف راړی رسول پاک په یو حرف وی قاف دریابونه به روان کړل هغه به لکه د چیندخانو قاف قاف کل نه څه به وي عاجز شروع خو د قرآن عظمت او برکت دلته به هم معلوم وي خو قیامت کې به ډېر ښه معلومیږي چې کوم سړی قرآن وایي او قرآن ته ناستي او دی پاتې په ورځ د قیامت او دغه قرآن ورته ولاړي په یو عجیبه انداز کې یو عجیبه شکل ولا الله ورکړی نو ځان سره به وراجوخ کی او میدان قیامت حساب ځای ته به ورسئ دې له به الله اشکال شکل ورکوي نو خدای دې تاسو ټول قرآن خوان ساتي او الله دې تاسو ټول آباد ساتي او ستاسو دا بچي دی الله تعالی ټول قرآن خوان کی دا کوم چې حفظ کړی دی قرآن یې ویلی دی په ناظره وی الله دې دوی له لوی برکات ورکي او الله دې زموږ ستاسو استقامت نصیب کی خیر دارینو دی الله را کی او افتونه دی عذابونه دی سختی دی که دا مدارس نه وي دا طالبان نه وي دا ذاکران نه وي دا دیندار نه وي تبلیغ کې اجزان ګرځي داسې کلی په کلی کوتک په ولي دا الله لاره کې وتی خلک نه وي دا ملک به غرق شي او تباه او هلاک به بالکل لیکن د دې د وجې نه بچ کی دا ماشومان نابالغه قرآن وای ناظره باندې او دی نابالغ قرآن اوی نو دی خو علما ناس دی عمل خو نشي لیکلی نی ښه لیکلی شي نی بد لیکلی شي دی عمل څه شو نو ملک ته الله حکم وکړي د دې وړوکي هلک جینۍ دا نیک عملي د د مور او پلار په عملنامه کې ولیکه ګوره مور او پلار د کرکڼې سر کو نه پیژني او عملنامه یې د نیکۍ نه ډکېږي دا د څه د وجې نه د قرباني کړی زه بچې ته قرآن وایه زه به کار کوم خو ته قرآن وایه استاد څخه تپوس یې کوي نو الله دې ستاسو دا بچي ستاسو دپاره سبب د نجات وګرځئ او دا مدارس رونو هر ځای کې مدارس چې دي هغې دغه قرآن او حدیث ویلی شي خدای دې دا منبع د علومو وګرځئ او الله دې زموږ ستاسو د ټولو د دین د قرآن د مدارسو د خانقاهونو امداد زموږ د ټولو مسلمانانو نه والي او الله دې قبول کړي رونو دا الله زموږ نه عبادت زموږ ستا عبادت ته د الله سجت نشته دی که موږ ډېر منځونه وکړو که ذکر وکړو اګر د الله تعالی ته څه فایده نشته دی د هغې فایده ما تا ته ده
نو مونږ تاسو له دې الله توفیق راکړي چې څه هغه عمل کوو ځان له کوو ښه او ورونو دا بچو تاسو ختم کړی دی یا نه دی کړی کوي به ختم کې دا وایي قل هو الله احد الله الصمد وایي که نه زه درته حدیث وایم یو دوه درې اول حدیث یو دا دی چا چې درې ځله قل هو الله احد صورت اولس الله د ده په عملنامه کې حکما انعاما د قرآن شریف ته ختم ثواب لیکي څومره اسانه او ثواب یې دومره ډېر دویم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا صورت هر مسلمان ښځه سړی لس ځله وایي الله ولې جنت کې بنګله جوړوي نورونو دقه ډېر نو حضرت عمر ناس رضی الله تعالی عنه هغه سوال وکړي یا رسول الله زموږ خو به ډېرې بنګلې وي په جنت کې رسول پاک ورته وي د الله رحمت اوسع دی جنت هر رس کلاویږي ښه جنت کلاویږي د پاکستان نه دی چې تنګېږي دا کلاویږي ته وایه ستا خو د 1 کروڑ 2 کروڑه بنګلې خو یي که نه بیا به هم جنت خالی خانه دا ټول امت چې ورشي بیا به هم جنت خالی د ګرده پکې مړه دومره د خدای دنیا ده یو مسلمان له به څومره جیداد ورکوي په جنت کې د دنیا په لس عمره د دې دنیا په لس عمره ای رشتیا تاسو به هلته ماړه شئ که نه دلته خو وږي یئ ښه دلته خو ما ته ټول وږي ښکارېږئ او هلته به ماړه شئ خو خدای هم زر بوځه الله دې موږ هلته یو ځای کړي وی دنیا دا رستو سره څه باران دی څه خټې دي چکړې دي غوبل دی الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي خدای دې زموږ محبت د طالبانو علماو سره د دې قاریانو سره د دیندارو سره زموږ محبت همیشه وساتي او الله دې موږ تاسو نه رضا شي نو په لس ځله جنت کې بنګله جوړوي دله او دریم حدیث شریف کې راځي څوک چې دا صورت د ورځې سل ځله وایي الله به ورته د 500 کالو ګناهونه معاف کړي نو ورونو دا زه ډېر وایم تاسو زما ورونه یئ تاسو هم ډېر وایئ دا ډېر وایئ ځان سره ښه زه به درته یو مثال وایم یو بزرګ دی هغه ته سیر سقطي رحمت الله علیه وایي په یو شپه کې به هغه 10,000 ځله وی څومره کیمیا یې ته جوړه کړې وه نو ستا خوله کې څه ګونګړي خو نه دي خو وایې که نه چې په لاره ځې وایې ټانګه کې ناستې موټر کې ناستې وایې ځان سره که نه خدای دې ټولو له توفیق ورکړي ښه تی ازمیښ وکړه یو 40 ورځې کوشش وکړه قضا کوې ما وایې چې هر څومره د مقدار مقرر کوله ته په خپله په خوند باندې پوه شي ښه دې کې یو خوند دی یو لذت دی یقین وساته خو په هغه لذت دی خدای تاسو پوه کړي نو بیا به پوه شي خو لږ ته ځکه مونږ خو ډېر د ګناهونو هسې بوجۍ یو نو لږ اثر په مزه کوي ښه نو تاسو به لږ یو څو ورځې وروسته پوهېږئ ځکه دا خو هر یو شی چې ګنده شي ویندې به یې صفا کې زمونږ د زړونه زنګ پې ختلی دی زنګ او د زړه سیقل قرآن دی ذکر دی او مرګ د یاداشت دی هر څیز دپاره چوساري که نه چوسار معنی اوسپنې چوساري لرګي چوساري زنګ ترې لرې کوي د قرآن د زړه زنګ لرې کوي ذکر د زړه زنګ لرې کوي او د مرګ یادول د زړه زنګ لرې کوي خدای دې زموږ د وړونو نه زنګ لرې کړي ما یو ورځ سوچ کو ځان سره یاره موږ خو داسې غلطې نه دي کړي څه وجه ده خلکو ته مسله کوو دی مني نه نو سوچ مې کو نو هغه مې هم دقه راوباسه چې زموږ په زړونو باندې زنګ ختلی دی نو بیا مې ځان باندې سوچ کې دا موږ ته ګناه دی که دی ته نو هغه چې ما ښه سوچ وکړو نو لغون ته ګناه موږ ته دی خو ډېر تاسو ته دی ځکه ستاسو زړونه داسې دي لکه تور طبقې تور طبقې پېژنئ که نه میخي کوناټۍ خو پېژنئ که نه هغه داسې تور دي په ګناهونو چې هغې باندې اوس دا لږ لږ اثر نه کوي داسې تور شوي دي نو د دې د سپینېدو دپاره قرآن دی ذکر دی او مرګ ډېر یادوي ښه بس نو دا به صفا شي
الا بذکر الله تطمئن القلوب واتبع سبیل من اناب الی. تابع شه د لارې د هغه چا اناب الی چې الله ته د قربت پیدا کوي. احمد بن حنبل الله خوب کې ولیدو، یا الله انسان تا ته پسنی دی کیږي ای بکلامی زما په کلام، بیا وی بفهم او بغیر فهم، معنا که بی معنا وی ایون څنګه چې وی که الفاظ دی هم د الله د قربت ذریعه ده او که معنی دی سره د الله د قربت ذریعه ده. خدای دې ورته تاسو مونږ کینی ښه. و یو خبره ورته کوم اخیری، قرآن ته ګورې کدو کریله نشي راتلی ښه، کدو کریله قرآن ته نشي راتلی. څنګه چا ویلی دي؟ رب العالمین وی ښه فاصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اړوم د آیاتونو خپلو نه د کتاب خپل نه هغه کسان چې تکبر کوي بر نه حق دی د کتاب نه اړوم بل پلی بوزم. ځه رک خره سره وچرته بل کتاب ته نه راولم. او دې کتاب ته څوک راولي؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. په میراث سره ورک ما کتاب هغه کسانو ته چې ما غوره کړي دي د بندګانو خپلو نه. غوره خلک دې کتاب ته راولي ښه، او خراب خلک ترې نه اړوي بلې غاړې ته. خدای دې تاسو غوره ساتي، ستاسو الواد دې الله غوره ساتي، تاسو دې الله غوره ساتي. موږ دې الله دې قرآن ته کښېنئ او الله ما دله د قل هو الله احد اجازه خپله زه ډېر وایم، تاسو ته هم خوند به دله درکړي خو وایئ ښه. الله دې توفیق راکړي. زه د یسې د لارې نه اغوا کړم ښه، زه په بله غاړه تلم خو دی وی داسې راوستلم زه راغلی دی سره به یو خبرې کوم، تا سره دوه خبرې وشوې. زموږ خپله هلته پروګرام شروع دی، زموږ خپله جلسه شروع ده، خو دا هلته مې واده کړی دی وی تاسو موږ سره واده کړی. ما دی د املوکو طول کې تاسو هم رالئ راځئ، دا د املوکو طول کې رالئ. نورونو یو مې تاسو ته قل هو الله احد وی ښه دا وایي ځان سره، او شر یې مه قضا کوئ، دا مه قضا کوئ. او والله خلک یریږي وایي دا ګورې دروغ دي، دا مرض نشته دی، دا عرب هم یریږي بې خونده دي، دا زمونږ دا هم ډېر یریږي. دا څه د انګریزیانو ټټوان دي ټولو. د دې دپاره علاج څه دی؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا درې ځله وایي، درې ځله وایي. سهار چې پاڅئ اووه ځله یې وایي، اووه ځله یې ماښام وایي. کم مرض، کم تکلیف، کم وایرس تا باندې به اثر نه کوي. ګرځئ په مزو باندې ښه، ادی دې ګرځي شونډ ته لکه د خر دغه اچولی کوي دي. تاسو بس دا وایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اووه ځله سهار وایئ، اووه ځله ماښام وایئ. خالد ابن ولید ته یو بادشاه ظالم هلته یې کسان قید شوي وو، ورته یې زه دې نه پرېږدم. نه خو تنګو مسلمانان جرنیل لوی سړی و چې ده نه بېغمه شوي دا زهر به خوري. خبره لنډوم مختصر، ویره راکه. هغه پې درې ځله دا ووایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. زهر یې وخوړل، بادشاه یې اوس به راغورځېږي، اوس به راویست نه وای شوي. تاسو هم که یقین کلکي دا وایي یو مرض به رباندې اثر نه کوي ښه. الله هم به بچ ساتي، خدای دې موږ ټول بچ ساتي. الله تعالی دې تاسو خوشحاله کړي. دغه بچی د نات دلته کې نیم پرېښود، دی به نات تاسي او ما تاسو له دوه اجازې درکړې، سیوا به راته غږ نه کوي ښه. الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي. ختمونه به کوي، دعاګانې به کوي، دی به کوي. زه صرف تاسو ته په لاره کې ښه چارې ووي. السلام علیکم. نه دغه نه شو